محترمو مشرانو کشرانو، دا الله لاکھ لاکھ شکرونه دي چې زمونږ په قبایلو کې خدای پاک د دین درد پیدا کو او د دین بیان ته د ناس ته توفیق ور زکه چې زخپلا قبایلی قوم سره تعلق لرم، ستاسو وینا او ستاسو د خاورې پیدا شوه یو ادنا غوندې انسان یم. او زه تاسو ته رښتیا وایم چې ما ته په دې فخر دی چې زه الله د قبایلو په مسلمانانو کې پیدا کړی، ما ته په دې فخر. عزیزانو، دا جلسہ نن په جمرود کې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې منعقد شوه او د خدای بل مهرباني په دې جلسه کې دا غنم چې په خیبر جنسای کې دو بزرگان دي او داغه دوارو بزرگانو نمائندگی په دې جلسه کې موجوده ده. که یو صاحبزاده محمد صدیق ده نو بل طرف ته د شیخ گل صاحب رور اغام په دې جلسه کې، بل طرف ته زمونږه لوی محترم مولانا سید حبیب الله شاہ صاحب بنوری چې هغه د دارالعلوم دیوبند فارغ دی او ټول ژوند د قران کریم د تفسیر درس ورکړی دی، ا د دې جلسې صدر دی. او ما غوندي عاجز او بے علمه به په دې جلسه کې تقریر نن په زړورای زکه کوي چې یاره به پکې نه. عزیزان، 1,40,000 پیغمبران په آخر کې دور حیات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې دور حیات د خلفای الراشدینو د دې ټولو ژوند د اسلام د پاره او مرګم د اسلام د پاره. یو پیغمبر به نه خای چې د قوم سره جګړه د دنیا د پاره وا، بلکې د هر پیغمبر قوم سره جګړه د څه د پاره وا؟ د دین د پاره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جګړه د اهل مکه سره دنیا د پاره نه و، نه په جیداد و، نه په جایگیر و، بلکې دین د پاره و. د خلفای راشدینو جګړه چې خلق مرتد شو د پیغمبر د وفات نه وروسته او زکات نه انکار وکړو، نو جګړه د دین د پاره وا، دنیا د پاره نه. په دغه انبیاو کې د 1,40,000 پیغمبرانو مشن داو چې د قوم او د خدای منځ کې جوړه وکړي، قوم ته د خدای لار وښایي، د قوم خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي. دا مشنو د 1,40,000 پیغمبرانو، بل څه نو. په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر موسی علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر. نو عرض دا عزیزان چې موسی علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر او د مقابله شو د فرعون اللعین سره.
فرعون بادشاہ دی او داسې بادشاہ دی چې 400 کاله بادشاہي وه 400 کاله او په 400 کاله کې چرته په سر کې نو درد شوی اندازه وکړئ چې هغه به اسمان سره خبرې نه کوي نو څوک به ورشه فرعون ته داغه سرکشي د حد نه واوړېده موسی علیہ السلام ورته چې پروردګار خو ډېر لوی جابر او ظالم دی فوج ور سره دی پولیس ور سره دی بارډر ور سره دی ملیشیا ور سره ده توپ ور سره دی او ټینکونه ور سره دی اے الله حکم منم خو جبه می صفانه ده ما سره یو بل معاون پکار دی چې زما ترجمانی کوي الله ورته معاون بدر سره وی هارون وزیر هارون وزیر هارون علیہ السلام چې ستارور دی دا بدی ترجمان وی دو پدوا انا موسی علیہ السلام هارون واغستو د فرعون دفتر ته ورل دربار ته چې ورننه ته فرعون په تخت ناشته موسی علیہ السلام ورته ویل چې ته خدای نه هغه رب اعلی زائد وتنه د دې وجه څه ده چې زنه وین الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب الله دی خو انوار خېږي کې ته خدای دی خو نه راوخې جوا فبهت الذی کفر ایران پاتې چې دا خو زما د واسه حکم یو کو چاوی سي خو چې راوی سي موسی علیہ السلام تعالی وی واوحینا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين خفکه د امسا د فرعون د مخې ته وګرځاو چې امسا وګرځوله فاذا هي ثعبان مبين لو اجدهات جوړ شو علماء لیکي چې دومره اجدها وا چې لاندې شونډه په ځمکه پرته و او پاس شونډه د فرعون په محل پرته دومره داخله لویاو فرعون چې دا وکړو داغه پولیس مولس وکړه نو دې چې باندې کړ فرعون په مټه کور ته ځان رسولو د یری په دستونه ولګي تفسیر ساوی لیکلی دي چې په دغه ورځ فرعون 400 کرته په دستونو د یری تلو د لرګینه چې دا چا خدای مری داغه لرګي بیا د ټینک او د توپې کار وکړي لرګي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى شګي بغورځي هغه نه بخشي جوړيږي هغه نه بټوپه جوړيږي دا ابراهام په فوج باندې بمباری چا کړي وا ابابیل مارغانو دومره سنگریزي په مخوکه کې راوړي پاس نه به وغورځولې لاندې به د بم کار کولو اتی به دانوانه کړ عزیزانو فرعون چرا ټیک شو موسی علیہ السلام پسې لخرو کو چرانی سي موسی مخ کې او فرعون ورپسې د دریاب غاړې ته ورغی حکم وشو چې په امسا دې دا دریاب ووا چې دریاب والو 12 لارې پکې جوړې شو موسی پار شو سره د مرګرو فرعون ته خلق ویل ورځه ورپسې کنه ته هم خدای ورځه غیرتونی وو او چې ورګړی شو چې دا دریاب ماسته شو او بو ته حکم وشي چې ویني سم خو چې ویني فرعون په بو کې سره وېستو چې موسی علیہ السلام خدای ته دی وایا چې بچ می کینو تا منما هغه ورته आवाज کو الان قد
ختم تا ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شي دا اوس پیمانتیا ته سود نه لري چې د سره اوبه تیرې شي بیا که ډېر ټوپونه وی بیا څه نه کوي غرق شو. قرآن وایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یاد کاغه وخت دی قوم ته پیغمبران چې تاسو له نجات درکو د فرعون نه. هغه فرعون چې تاسو زامن به حلال او لونه به پرېښوي دا غینه مې نجات درکو. امې په اوبو کې سره د قوم غرق کړو تاسو مې ته پار کړئ. نو پکار دادا چې تاسو زما شکریا ادا کړئ. زما عزیزانو بل څوک نشته سوا د خدای نه. شتا سوا دا سوشلیست او کمیونست چې اوس را پیدا شوي دا د خسکی چرګانو بچي دوی د خپلو مفادو دپاره قصې جوړې کړي په جلسو کې وي په تقریرونو کې. یو زوی د بوډۍ د پیر صاحب یار لاس په نام ورته ولاړو خدمتګار لاس په لاس به ګرځېده دوی سره دواړه خلقې وي دیدن ته امیدوار. یو ورځې پیر صاحب ووتو د کور راشه راشه نن د رب کارونه ګور. دا لږ کم بختې مړ کو خبر لاړو لویه پیره کار دې خړش. چې لوی پیر راغی ودرېده د یار سر ته په افسوس او په ارمان ود بهر ته. دا بوډۍ مې د پیر خپو کې رغړېدله په افسوس او په ارمان به جړېدله. پیر صاحب ویلې چې بوډۍ ته ولې جاړې خلقې واړه د مرګ په لورې لاړې. بوډۍ زړه دې کته صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر. بوډۍ ویلې زړه مې کله صبرېږي د فرزند غم مې په زړه باندې ورېږي. بیا لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو په اووم اسمان داخل خلقه لوی پیر شو. چې د اووم اسمان د پاسه او کاته نه عزرائیل د په وړاندې تېرېده نه. بیا لوی پیر ویل عزرائیل ته ودرېږه سوال جواب در سره کومه مه یریږه. عزرائیل ویل زه داسې هلک نه یمه زه په زور کې هم د تا نه نازک نه یمه. بیا لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستا څه دي. عزرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي. نو بیا لوی پیر ویل هغه روح زما د یار ته مال راکا نو روحونه پتا دیته نه جدا کا. عزرائیل ویل روح کله در کوم تعالی دوباره په ما حکم شوه دی د کردګارا. بیا لوی پیر ویل ته ولې کوي شور اوس د تازینې به واخلم په زور. نو لوی پیر مې ورته واچولو لاس یو د پاسه سل روحونه تکړه خلاص. عزرائیل هلته د غم په جړا سر شو په طرف باندې روان د پاک اکبر شو. نو پاک اکبر ویلی یو روح بدی ورکړی چې د اووم اسمان د پاسه راغی ستړی. ورشه ورته وایه چې هغه روح دې د خپل یار ته نه جدا کا نو روحونه ماله بیا په بیرته راکا. بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې. نو بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې. څوک ته په تخته څوک جنازه څوک په کفن کې همه واړه رب ژوندي کړه په یو دم کې. په چا غم غجا غوغا په چا خندا شوه حبیب ګله په شالم کې د سودا اندازه وکړي. په بنگله رحمان بابا وی چې انسانیت خو په دولت نشي رحمانا. انسانیت خو په دولت نشي رحمانا. کبوت سلزله د سروشي انسان دی. بوت د سرو زرو یو مولی دی انسان دی. هغه کې انسانیت راتلی یو مولی دی. نو انسانیت په دولت نه دی. انسانیت د خدای په بندګۍ دی. انسانیت د جناب محمد رسول الله په اتباع دی. دولت دی مال دومره لوی دولت خدای را کړی دی چې په خدای قسم چې داسې په کروڑ بادشاهي ورنکما.
بادشاہ دی یو فقیر ته وایي چې زه خپله نیمه بادشاهي در کوم. هغه وی زه نه علم بادشاهي وی نه علم. وی ولې نه علي خلق بادشاهیو پسې مړه کېږي او ته نه علي. نه ویل ځکه نه علم چې چون چتر سنجری روخ بختن سیاه باد در دل اگر بود حوث ملک سنجرم. اے بادشاہ کستا د بادشاہ حوث به مې په زړه کې وي نو د تورې چترۍ غوندې مې مختور شه. او د بادشاہ حوث مې ولې نشته پر کې زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شبا ما ملک نیم روز با یک جونم خرم. ویزه که د نیم شپې په بادشاہ خدای خبر کړم ما والله ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو وربشم وانلم. د نیمې شپې بادشاهي څه ده؟ الله والا نیکان بزرگان دوی حصے شپه چې تیره شي په دې اخره حصه شپه کې الله ما یلیق بشانه د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې ټولې پردې لرې کا او الله په خپل आवाज کوي چې دغه وخت کې څوک شته چې څه وغواړي او زه یې ورکم. نو بزرگ ورته زانګا کې یافتم خبر از ملک نیم شبا ما ملک نیم روز به یک جونم خرم. د نیمې شپې په بادشاہ چې خدای خبر کړی ما والله که ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو کنجه کم والم. زما عزیزانو خبره د نیمې شپې د بادشاهۍ کوه خبره په دې کوه چې ډانګ دې په اوږئ او در په در ګرځې او د خدای د دین خدمت کوې د خدای د دین دعوت خلکو ته ورکوې در په در خاورې په سر ګرځې. پردو جماعت دا تبلیغي جماعت والا چې دي دا واورئ او په کلاو غوږونه یې واورئ او بیا یې واورئ. د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې و هغه دې وخت کې دې یو ډلې راټینګ کړی دی چې تبلیغي جماعت والا دا واورئ. تبلیغي جماعت کاروان دی د دین کاروان دی او کاروان پسې همیشه سپي غاپي خو د سپو غپا د کاروان په رفتار کې فرق نشي راوستی. دغه وګورئ روټۍ خپله بستره خپله په ځمکه ستا جامې خپله وینځه کټوۍ خپله پخوه او ستا په جومات کې د خدای د دین دعوت ته خو وایه چې څوک به داسې وکړي. ما بوزې روټۍ چرګان ګډان خوراک بستره پالنګ پلانې ډینګړې قربانې که د دغه تبلیغ نه